یو سړی چې 100-200 او 1000 ورکوي نو 50 روپۍ څه شی دی خو ولې ورکړي یو مطلب ناجایز یو سړی پیسې ولې واخلي دا زیاتی دی او زه د خپل عوام ته هم ستاسو د ټي وي د چینل په وساست سره یم چې دا خدای دپاره راپاسئ خپل تپوس کوئ ستاسو مثال دغه دی چې وایي باچا تپوس ته دغه نه وکړو څنګه پوزیشن دی ویي جي بس ټیک دی دا چیتر والا لږ زیات کوي چې موږ زر وزګارېږو زموږ مثال هغه دی نو پلیز زه د خپل عوام ته هم دا خواست کوم چې راپاسئ د خپل شي تپوس کوئ دا 50 روپۍ ګوره تاسو وګورئ چې تاسو لکه مطلب د غټو مارکیټونو ته لاړ شئ هلته هم سکرینینګ کوي هغو پیسې نه اخلي ټیک شو دا خو ستاسو هسپتال دی تاسو د خپل تحفظ لپاره دا شی کوئ نو د دې پیسې اخیسته نه دي پکار پب دروازه کې سړی ودروئ او هغه دغه کوي او بس ټیک دی د څه مسله نشته نو 50 روپۍ مطلب دا دی چې زه د خپل ایم پی ایم این ای صاحب ته هم خواست کوم او زه د خپلو افسرانو ته هم وایم چې یاره دا خو یاغستان نه دی کوي نو 50 روپۍ هېڅ خبره نه ده خو په دې کې ډېر غریب خلک دی د هغو وس نه کېږي هغو ډاکټر دا فیس چې دره راځي دغه هم قرضوي نو مطلب دا د 50 روپۍ د هغو نه وچ په وچ اخیستی کېږي که نه د یو شي مطلب څه ریزن یي څه ضرورت یي څه دغه یي نو که ته فرض که د هغې دغه وکې نو ټیک ده خو چې اوس مطلب دا دی تاسو سړی کېنولی دی 50 روپۍ په سلونو مریضان راځي دا دی بله مدن شروع کړی دی نو ستاسو په دې چینل په وساست سره زه د خپلو چارواکو ته د مشرانو ته اپیل کوم خواست ورته کوم چې دا څیزونه مطلب دا دی چې کنټرول کوئ دا خو مطلب دا دی قانون دی حکومت دی دا خو داسې نه ده چې هر سړی راپاسي او ځان له میز لګی او پیسې راکوه